دا ویډیو چې تاسو وګورئ د دې نه پس یو څو خبرې کوم. ها ویډیو تاسو وکړه چې کنه دا جی یو مسلمان دی او بخت رحمانی نوم دی او دې سره جی زمونږ مسلمانانو سره کومه رویه کوي نو دې باره کې اسلام څه وایي. زما زړه غوښتل چې دا باندې زه ویډیوګانې وکړم ځکه چې بله ورځ مې یوه ویډیو راله د مخې له او د روډ د پاسه ناست دی او جی د مسلمانانو غوسه کړی دی او په عجیبه عجیبه خبرو باندې او دا خټې رالی او دا باران شوي او د اوبه رالی او دا خپله سپینه ګیره پې څښاکوي او چغې سورې وایي الله اکبر او زموږ دا بعضې مسلمانان په دې خوشحالېږي. نو دې باره کې اسلام څه وایي د دې وعید شته کو نشته. نو زه به دې نه خبره شروع کوم چې په مدینه منوره کې یوه لیونۍ ښځه وه او هر چاته پته ده چې دا لیونۍ ده او نبي علیه صلات وسلام اوس غارمه دي غارمه ښه سره غارمه ده او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست دی دننه دی او دغه لیونۍ ښځه راله او نبي علیه صلات وسلام یې د دې مټه ونیو د دې مټه وینیو او وی راځه او بهر لاړل او په سرو غرمو باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرو او ټول خلکو ته پته ده چې دا خو لیونۍ ده او د دې دماغ خو کار نه کوي خو راشه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله خاندلی وکړو نه دی ورته ویلو چې زه ته لیونۍ ستا دماغ کار نه کوي زما ټیمونه مه خرابوه او یوه کلونه دې سازه کړې وه معاشرې کو نه. نو نبي علیه صلات وسلام یې دې لاس نه نیولې او داسې بوتلو سیټ ته او ورته قتل ورته خبرې کولې او نبی علیه صلات وسلام ورته داسې ورته سر کړی داسې خبرې کولې او ګوره ټول صحابه ورته ګوري چې دا لیونۍ ده د دې په خبرو کې حقیقت نشته دا د دواړو جهانونو د سردار وخت نه یو قسم له خرابوي خو نه خاموشي وه. نبي علیه السلام ورته دا نه وایي چې نه ته لیونۍ ته غلې شه ما سره د ټولې دنیا غم دی زه د ټولې دنیا پیغامبر الله را لېږلی م ټولې دنیا غم زما په سر دی نه هیڅ ورته نه وایي او صرف د سره ړقوي نبي علیه صلات وسلام سره ړقوي. نو چې کله هغې پخپله ووي چې بس زما خبره پوره شوه او پخپله روانه شوه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس راغلی دا بجی زما نبی د لیونو سره او چې دماغ به کار نه کو د هغې سره به دا معامله وه او نن سبا زه خو یقیني الله دې په موږ رحم وکړي که نه دا کم حالت چې په موږ باندې خراب دی که نه دا هم د دې خلکو بددعاګانې دي. الله جل شانه فرمایي ګورئ زه د مظلوم بددعا نه راته کوم ګورئ دا عرش ته ډاریک را رسي په دې کې ګورئ زه دا خبره نه کوم چې دا منم او دا نه منم خو دا ماته راورسېده د مظلوم بددعا په چا چې ظلم شوی او وسې نه کېږي نو ګورئ د هغې بددعا ماته ډاریک را رسي دا ګورئ ماته راورسېده زه هغه قبلوم نو دا د دې خلکو بددعاګانې دي ښه او واورئ نبي علیه صلات وسلام فرمایي واورئ هغه خلکو چې لاړ شو ورسره کینو او ویډیوګانې ترې ښایسته کوو او دا په هغه ویډیوګانو کې مونږ قار کړو او یوټیوب کې مو کتل په ده باندې خو ماشاءالله ډېر غټ چینلې سازي شوي او څوک وایي جي بخت روان بس په خوله مې هغه الفاظ نه راځي او څوک وایي دا یې نوې کنځلې راغلي دي یقیني کلونت یې مونږ سازه کړې ده. ګورئ نبي علیه صلات وسلام فرمایي د دریو کسانو عزت دا د الله عزت دی واورئ غام د دریو کسانو عزت دا د الله عزت دی یو پکې کم یو دی یو پکې بوډا مسلمان دی. نو تاسو وایئ چې دا ګیره سپینه نه ده دا په بوډاوالي کې نه راځي داسې نور خلک څومره لیونیان دي مونږ وګورو او دا خلک په دې بازارونو کې بسې چغې سورې وایي او یو کلیونی دې سازې کړي او بل څه وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي درې کسان سپک ګڼل دا منافق کېدی شي نه چې مسلمان دا منافقي ښه مسلمان د سره نشي کېدی یو پکې څه دی یو پکې بوډا مسلمان دی الله اکبر کبیره بوډا مسلمان او بدترین سودو دا د مسلمان بې عزتي ده او د سود یو روپۍ نعوذ بالله د خپلې مور سره د زنا په برابر ده او هغه هم ډېر عجیبه ځای کې. نو جناب دا د دې مسلمان بې عزتي نه ده
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هم فرمایلی څوک چې د چا عیبونه لټي او خلکو ته تلاش کوي او په کومه خبره چې خفه کیږي هغه مخې ته راولي وایي په خپله چاردیوالۍ کې به ناسي الله به رسوا کړي. او یقیني خبره ته ګوره کوم حدیث مبارکو قرآن ته چې وګورې که نه قرآن ته حدیث مبارکو ته وګورې نو ګوره دا مې واورئ څوک چې داسې خلک تنګوي که نه که په خپله لیونی نه شي نو په اولاد کې به الله لیونیان پیدا کوي. دا ځان سره یقیني خبره وساتئ. نو بهر کې غرض مې دا دی جنابو زمونږ دا حالت خو ماشاءالله ډېر ښه دی که نه هر چاته پته ده چې زمونږ څه حالت دی او څه پکې دا ظلم او زیاتې دی. نو غرض مې دا دی داسې خلکو سره مینه محبت کوئ. داسې پکې څوک شته د ویډیو ما بله ورځ وکړه د کور دیوالې را پرېوتی او په کور کې خورم غالبا زما په خیال لیونی ده نو څوک هم نشته چې د زندګي بدله کړه یاره څوک هم داسې نشته چې دی د دیاړۍ نه خلاص کو داسې خلک یې د دیاړۍ نه خلاص کړه داسې خلک یې د مزدورۍ نه خلاص هېڅوک هم نشته خو زم ورځم مایک مې راغستی دی جي او بس انټرویو ته هلم چې په انټرویو کې لږ وخاندوم او بل هم ورځو کوششونه کوو یاره نو بس الله دې په موږ رحم وکړي نو بس نور به زه هېڅ هم نه یم جي دا خلک مظلومان دي د دوی عرش ته رسي ګورئ ځان تې موږ وساتو او ویډیو چې موږ د قسم دی چې په دې زړه مې درد شو بس دې زړه مې درد شو چې هغه خاورې رالي هغه اوبه رالي مړه به د خپله ګیره پسې مږي او دا خبرې اترې کوي او دا خیرې او ازار کوي. نو غرض مې دا دی جي مهرباني وکړئ داسې خلکو نه وساتئ ځان دغه علاقې چې کم مسلمانان دي مهرباني وکړئ چې څوک یې قارئ نو حکومت هم زما دا اپیل دی چې داسې خلکو څوک قارئ مهرباني وکړي کاروایي وکړي ځکه چې دا یا مظلومان دي د دوی سره رسي اسمان ته رسي. نو غرض مې دا دی جي څومره مسلمانان داسې وي د هغې سره مینه محبت وکړئ جي هغه د نفرت نشان مه سازوئ هغه د هغې خبرو نشان مه سازوئ چې به کوم قارئ کړي جي الله به هم ګوره په دنیا او په آخرت دواړو کې رسوا کړي ګوره